ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فأبواب البر کې یو خبره د حج روانه وه. حج ډېره لویه نیکي ده. حج چې په چا باندې فرض وي او حج نه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فلا علیه ان یموت یهودیا او نصرانیا. په دې خبره کې هیڅ فرق نه پرېوځي چې د یهودي مړ کېږي او که نصراني مړ کېږي، مسلمان به نه مري، مسلمان به نه مري. نو دا ډېر اهم کار دی دا حج. او د عرفې په ورځ باندې الله تعالی دومره خلکو ته معافي وکړي چې شیطان خاورې راعلي او په خپل سر باندې راچوي، وایي خلک لاړو ټول معاف شو، زما هغه کوشش او زما هغه محنت خو لاړ سین یو. نو دا په ابواب البر کې یو ډېره لویه نیکي ده. بیا په دې حج کې چونکې دا د ابراهیم علیه السلام د دور نه روانه خبره وه، نو په دې کې بعضې خبرې داسې وې چې هغه خو د مخکې نه جاري او ساري وې. طواف د مخکې نه و، منا ته تلل د مخکې نه و. البته عرفات ته به دا د مکې قریش چې کوم باشندګانو دی به نه تلو، چونکې عرفات په زمین حل کې دی او د عرفات نه دی خوا چې دا کومه ځمکه څومره ده د منا ده، نو دا مزدلفه دا ټول زمین حرم دی، دا د حرم حدود دی. نو دی به د حج په دوران کې د حرم د حدودو نه موږ بار ته نه وځو، ځکه چې موږ اهل الله یو او د الله تعالی د کور مجاورین یو، نو د دې نه بار ته موږ نه ځو. دا زموږ د حیثیت نه لاندې خبره ده. بله یو اصلاح پکې دا وشوه چې چونکې د جاهلیت په زمانه کې خلکو د حج نه کاروبار جوړ کړی. رستو به سوره توبه کې راشي انما النسیء زیادة فی الکفر. کاروبار د پاره به دا کله مخکې کوو کله به رستو کوو. موسم ته به کتل چې کوم موسم د عالمي میلې د پاره برابر دی او مناسب دی، نو دا د عربو میلې وي، دا دوباوه زفارو، نو دا مختلف قسمه په دې خوا و شا کې په دې یمن کې او بحرین طرف ته، نو دا د ټولو جزیرة العرب چې دا څومره علاقه وه د هغه یمن نه واله تر د تبوک د حدودو پورې، او داسې د دې بحر احمر نه واله تر د دې بحرینه پورې، دا د دې جزیرة العرب حدود. نو په دې حدودو کې دننه دې څلور شپږ میلې جوړې کړې وې. هغه میلو دپاره به موسمي میلې به وې، هلکه نن میله هلته ده، په فلانکۍ میاشت کې هلته ده، فلانکۍ میاشت کې هلته ده. نو دا د حج دا به ډېره لویه دین د دې نه اصل کې یو کاروباري میله جوړه کړې. نو خلک به حج لم تلو، خو دا دوه خبرې پکې ډېرې زیاتې اهمې وې، یو کاروبار او بل هلته فخر بالانصاب، چې هلته به په منا کې کېناستل نو بیا به دا شعر و شاعري به روانه وه، د پلارانو د نیکونو صفتونه به روان. نو قرآن مجید په دې حج کې دا اصلاحات کوي چې کومې خبرې په حقیقت کې په دې حج کې وي، نو د هغې هغه صفایي، د هغې نه هغه دوړې سنډل، د هغې نه هغه زنګونه لرې کول، چې کومې پکې نه وي نو هغه ته لرې کول، او چې کومې پکې شاملې وي خو دې ته لرې کړې وي هغه پکې دوباره شاملول. نو دا درې خبرې پکې بنیادي حیثیت لري. نو لیس علیکم جناح د دې خبرې چې د بعضې خلکو دا وي یو سړي سورلی به ځان سره بوتلی، اوښ به اوښان به یې هغه به په کرایه باندې ورکول. نبي علیه السلام نه یې تپوس وکړو د خدای پیغمبره زه خو دا اوښان به وځمه او دې اوښان خلکو له په کرایه باندې ورکوم، په دې باندې خلک ځي، نو زه هم ورسره ځم، نو آیا زما حج کېږي که نه کېږي؟ نبي علیه السلام یا ستا حج کېږي. نو دا آیت کې دا خبره ده لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. په تاسو باندې څه ګناه نشته دی چې تاسو ولټوئ فضل د طرفه د خپل رب نه، یعنی حلاله روزي ځان له وګټئ. چې په عبادت کې رکاوټ نه پیدا کېږي نو هغه روزي ګټل خو جایز دي. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. چې کله راکوشئ تاسو د عرفات نه نو بیا یادوئ الله تعالی د مزدلفې په خوا کې. مشعر حرام نه مراد دلته مزدلفه ده. افاضه د عرفات نه راکوزېدل سحر د زوال نه بعد په دې نواله تر د غروب پورې،
نو دی غروب پورې دلته غروب آفتاب پورې د انور د پریوتو پورې دلته په عرفات کې پاتې کېدل پکار دي کله یوې لمحې د پارم څوک راغی نو بد د وقوف وشو ځکه چې الحج العرفه حج په حقیقت کې د وقوف عرفه ته وایي نو عرفه کې چې تلګونه وخت تیر کې اگر چې کله داسې چې تا ته پته مونږ لګي چې عرفات تلاړم نو بیا هم ستاد عرفه وقوف شو او چې عرفه وقوف د چانه پاتې شي د حج نشو سره یا د عرفه د وقوف نه مخکې د داسې کارونه وکړل چې د هغې د وجې نه حج باطل شو نو بیا د هغې نه بعد د حج نشو دی بل روان کړه الله حج کړ چې کله د عرفات کې نو التبه د عرفات عبادت داره چې التبه د ماسپخین او د مازیګر مونږ جمع تقدیم بکئی مازیګر برا مخکې کوي امام ابو حنیفه رحمه الله د دې جمع د پاره او د مینا د منځونو د پاره څه شرطونه لګولي لکه د دې جمع د پاره یو د عرفه د ورځ بل احرام او بل امام دا درې شرطونه دي د احناف په نسبت چې په عرفات کې به دا دو جمع به ال سوق کوي دا جمع تقدیم چې د مازیګر به تر مخکې کوي د ماسپخین په دې ټیم کې چې یو خو دا د عرفه ورځ دا خو د عرفه ورځ نه بغیر فالته سوق کوي چې راجم کی دویم دا چې په خپل باندې حج دی او احرام تړلې دی که یو سړی فرض کې حج نه دی تللی او اسی عرفات ته په دغه ورځ ورغی نو دا هغه د پاره دا جمع تقدیم نشته هغه خپل منځونه په خپل وخت کوي دا هغه چا د پاره دی چې احرام تړلی دریم شرط پکې د احناف په نسبت باندې دا دی چې دا به امام کوي د حج څوک امامي امیر الحاج نو هغه به مخکې کېږي او دا به کوي که د دې نه علاوه بل څوک نو بیا د هغه دپاره دا جمع نشته لکه د احنافو رایې دا ده چې امام پسې چا جمع ونه کړه او ځان له په کیمپونو کې ناستې کوي نو هغې دپاره دا جمع نشته بس هغه به په خپل ټیم خپل لمونځ کوي دارنګه د مینا دپاره هم دا دوه شرطونه دي خو په مینا کې البته دا یو خبره دا شرط پکې نشته که د امام شرط نه لګوي دا مخکیني دوه شرطونه خو لګوي د احرام دا او د مینا د ایام تشریق دا شرط لګوي خدا د امام دا شرط پکې نه لګوي نو الته به دا دوه جمع دا جمع کول الته کې دا د مناسکو د حج نه دی او دا د عرفات خصوصیت دا دوه خبرې لګي ضروری دي چې دا سړی الته حل رستو د مزدلفه خبرم راځي ایام تشریق کې واذکروا الله فی ایام معدودات التم دا طریقه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې چې کوم منځونه کړی دي او یا دلته په عرفات کې کوم منځونه کړی دي نو مینا کې خو جمع نشته الته منځونه په خپل وخت باندې البته دا چې پای کې خو د قصر او د غیر قصر خبره دلته د عرفات په دې منځ کې د قصر خبره هم ده او بل طرف ته پکې د جمع تقدیم خبره هم ده دا خو بالکل د مازیګر د منځ د خپل وخت نه مکمل د ماسپخین منځله راوړل اذان پکې یو دی او اقامتونه پکې جدا دي یو اذان وي او بیا به دوه اقامتونه د ماسپخین لپاره به اقامت کوي بیا به داینه پرچ سلام وګرځي فورا به د مازیګر لپاره اقامت او دا د دې لپاره ده چې بیا به د ماخامه پورې صرف دعاګانو ته به وزګاري نو دعاګانې به کوي مسلسل قبلې ته به مخ کړی او مسلسل به دعاګانې کوي په ولاړې به دعا کوي بیا به کینی بیا به ودرېږي بیا به کینی دمه به پکې کوي او بیا به ودرېږي او دعاګانې به کوي دعاګانې خو نن سبا خلک نه کوي ګپونه پکې لګوي او هلته جوسونه څکي او چکرې لګوي خو هغه د دې خلکو هر څه هغه عبادت او هر څه برباد کړي دي لیکن طریقې دار دا ته عبادت ته وزګاري نو دلته د عرفات په مسله کې خو احناف دومره خبره نه ده کړې خو الته بیا په مزدلفه کې دا مسله لږه مشکله ده نو هغه ته بیا تفکر دلته پکې دا مسله شو چې د عرفات نه راکوزيږي نو فذكر الله عند المشعر الحرام مزدلفه پورې برازي په دې مېن کې ته پیاده راځي که په گاډي کې راځي خو د ماخام مثبت په دې لار نه کې سو پورې ته مزدلفه حدود تر رسیدلې چې د مزدلفه حدود تر ورسیږي نو بیا به د ماخام او د ماسوتن منځ کې نو دلته کې بیا امامت نشته دلته بیا ځان لمنځونه البته بیا یو امام پسې منځونه نشته دا ضروري نه ده چې البته خامخا د حج امام برازي او ټول خلک به یو ځای ودرېږي که ځان له جمع کوي او که په خپل ځای کې ځان له منځونه کوي خو دې کې د ماخام د امون رستو کول او البته په عرفات کې د مازیګر د رامخې کول گویا کې دا دومره وخت تعالی د دعا د پاره درکړی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه دعاګانې مې په عرفات کې نه دي کړې نه به د مزدلفه کې کوم اب د شپه کې به دا دعاګانې کوم نو دا د دعاګانو د پاره او د ذکر او اذکار لپاره فذكر الله عند المشعر الحرام یادوي الله تعالی د مشعر حرام په خوا کې مزدلفه ده نو دلته د یادولو دغه دوه طریقې دي یو دلته شپه تیرول واجب دي
او بل دلته کې د ماخام او د ماسوتن مونږ کول نو د ماخام دا ورپسې رستو کول او د ماسوتن هغه په خپل ټیک عرفات ته عرفات ولې وای نو دا خبره خو دومره ډیره زیاته ضروري نه ده خو عام خلک دا وایي چې دا د معرفت الرب ذریعہ ده دلته سړی خپل رب پیژني دلته رب د رب د پیژندو مقطعه ملاو شي دا دومره دنیا راغلی دا او دی الله تعالی ته عاجزي کوي سرتور سر ولاړ دي یو شانتی جامع ولاړ دي یو کلاو میدان دی په دې حرم کې دومره پته نه لګي ځکه تل خو آبادی ده پورا پته بیا دلته په دې مینا کې هم ډیره پته نه لګي ځکه تل په خیمو کې ناشي او په دې عرفات کې پورا پته ځکه لګي چې دا بالکل یو کلاو ډاګه ده نو بالکل سرتو نه پکې راس آبادی شته نه پکې بل څه شته مزدلفه کې نه آبادی نشته نو دا په دې وجه باندې عرفات فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم يا دوي الله څنګه تاسو ته طریقه کو دلیدا یا د دې وجنه چې الله تاسو ته هدایت کړی دی کا په معنا د لام اجلیم راځي واذكروه كما هداكم الله یا دوي زکه تاسو ته هدایت کو سم طریقې ته خو دلنو الله زکه ډېر یادو کني تاسو خو دې نه خبر نو دا رښتینه معنا زکه ټیک د چرست پسې وای و ان کنتم من قبله لمن الضالين یقینا و تاسو د هدایت د الله نه مخکې د خطاکارونه لار نه خطا و د جاهلیت د رسمونو د رواجونو او د خولونو د زنګونو او د توجیهاتو د دنه لار خطا کړي و سپینه رڼا ورځ در باندې تور تیار کړي و وس الله تعالی ته رڼا راوسته ثم افیضوا من حيث افاض الناس بیا را کوشي چې د کم ځای خلک را کوزيږي قریش ته دا خطاب دی چې تاسو پکې دا مو وایي چې زمونږ د پاره پکې لا سزان لا احکام دي او چې نور خلک څه کوي تاسو ماغه کوي عرفات ته نور خلک زی تاسو عرفات ته لاړ چې د عرفات ته کله نور خلک راځي نو به تاسو راځي یو توجیه پکې بیزاوی وغیرہ دام کړی دا چې افیضوا من حيث افاض الناس او د الناس نه مراد ناسی دی یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام عرفات نه راکوشوي دي نو دا خو څه بعیده غوند توجیه خو به هر حال علما وکړ افیضوا راکوشه من حيث افاض الناس چې د کم ځای نه غناسی راکوشوي دي چې تیر شوی فنسیه ولم نجد له عزما هغه ویدل تر راکوشوي هغه کې عام خلق راي خدا دا چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام په بر صغیر کې راکوشوي واستغفر الله او د الله نه بخنه غواړي ان الله غفور رحیم بشک الله پاک بخون کې او مهربان دی فاذا قضيتم مناسککم چې کله تاسو خپل کارونه د حج پوره کړو دا په دې مینا کې یادای فذكروا الله كذكركم آباءكم یادوي الله تعالی څنګه چې تاسو یادوي خپل پلاران او اشد ذکر یاد دینم بل اشد ذکر بلکې د دینم زیات یادول پلاران به یادول نو خو به زینو یادول او زینو به یادول ازینو به یادول او زینو به توقع خو کنه خو به جلسه وا اجتماع وا نو یو به کې پاسې دوه به پلار په بار کې د نیکه په بار کې دا غیسو یادولو خدا چې هغه ډاکو هغه داو تختول به کول او وجل به کول او ډاکی به کول او غلاګانې به کول او شرابونه به اسکل او دا صرف یو کارو چې یو دوه کارونه ردی چې میلمل به او یا مسافر له به ډوډۍ ورکول دا او سجرات او شجاعت پکې څه سخا پکې وایي دا دوه صفاتونه پکې وو نور خو باقی شراب او ډاکی وي او قتلونه او غلاګانې وي او دا په خلکو ورتللو کذکرکم آباءکم څنګه تاسو پلاران یادوي بلکې د دین هم ډیر زیات یادوي اجتماعي تور دا ذکر مراد نه یو به یادې نور به توقع نه انفرادي تور ار یو یادوي نو التف عام طور باندې سوا د دې رمی الجمرات نه بغیر بل کار خو نشته په اولنې ورځ یوم النحر باندې صرف هغه جمره عقبه وشتلی نو هغه ورځ لګه مصروفه ده هغه ورځ باندې چې جمره عقبه ولي او بیا به داغه نرستو ذبح بکې نحر بکې بیا به داغه نه پس حلق کې بیا داغه نه پس بیا زی حرم شریف ته التب جامع مامي بدلی کې هغه نه پس بیا طواف زیارت کې بیا به داغه نه پس سعی بکې او دای نه پس به واپس راځي او په مینا کې وشپکه نو دا مبیت بالمنا بعض خلک ورته واجب وای دا واپس بعض خلک ورته سنت وای ورته څوک ته واجب وای نو هغه د دې په ترک باندې دم نه وای واپس پر راځي دلته بیا په مینا کې درې ورځې پروت نو سباله بیا ته رمی الجمرات او کې دا درې ورځې جمرې به ولې د زوال نه بعد بل ورځ بیا ولې نو دا رمی الجمرات پکې باقي خو دغه ذکر او اذکار او تسبیحات الله یاد او دعاګانې کوي خلق التبس غوخي په خيو خوري او دا چکرې لګي او دا نو دا خو میله نه ده
د پخوا جاهلیت کې دغه چلو چې هغه راغون شو او هغه صفاتونه کول او نن سبا دا چل چې راغون شي او بدن بنداري کوي او واخې خوري او ناش چکر لګ دا فذكروا الله یادوي الله کذکرکم آباءکم څنګه تاسو یادوي خپل پلاران بلکې د دینم ذکر زیات او بعض علماء په کې دا ویلي چې ماشومان وینو یا ابي ابي بم ویلې اوس به ربي ربي وای ربي ربي بوای فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق دا د خلق یو ذهنیت الله تعالی سره ښکارا کوي چې خلق حج د زینو صد پارزي یو خدای چې تجارتونه کوي خالص تجارت او که خالص تجارت نه کوي نو زه حج لم لاړ شي خو بچ دعا غواړي نو خدای پاک به دنیا راکړي دا د حج سره د صرف دنیا د غوښتو سو وجه ده نو د دې دوه وجه یو وجه خدای چې ته دا یقیني چې دا زیر دعا د قبلې دوه نو چې کوم شی د سړي یقیني چې دلته قبلېږي نو هغه شی غواړي چې کوم شی ډېر خوخي نو د زړه چې د دنیا محبت خو د مخ نه ای او چې کله ته پته ولګي چې دا د قبلې دوه زیر نو ټول نو زیاته دنیا و یو خبر دویمه خبره یو وجه دای چې د چون کې حرم بل زیاته خو سړی یو کار لږی خو د دنیا سره کاروبار بکې سبکې یا که منځونه نه پاره خو پیسې نه لګي خدا حج یو داسې عمل لږ په دې خو پیسې لګي او داغه بظاهر سره ریټرن او څه فائدہ واپس نه ملاويږي نو دی وایي چې الله پاک ډېر پیسې مې ولګولې دا خو ما ډېر په مشکله جمع کړې وې چې کم از کم اوس پیسې خو ملاوي شي نو دې صرف د پیسو لپاره زکه دعا غواړي نو الله تعالی وایي چې ما سره خو دنیا نشته او آخرت هم نشته فإن لنا للآخرة والأولى نو ته زمانه دواړه ولې نه غواړي بعض حضرات دا صوفیا چې دین او اغي او قسم له دعاګانو تقسیم کړي هغه وی دعاګانې درې قسم دي یو دعا دار چې سړی صرف آخرت غواړي یو دعا دار چې آخرت او دنیا دواړه غواړي او یو دعا دار چې سړی صرف دنیا غواړي چې څوک آخرت غواړي یوازې نو دا د اعلی درجه خلق او چې څوک دنیا او آخرت دواړه غواړي نو دا ورپسې دویم درجه والي او چې څوک یوازې دنیا غواړي نو دا خو بالکل لوی دي نو دا خبره خطا ده دا غلطه ده دلته الله تعالی هم دا وی چې نیکان صالحان خلق څوک دي دلته تقسیم ثنائی دی ثلاثی نه دنیا او آخرت دواړه غواړي یوازې آخرت هغه مطلب دا دی یوازې آخرت غوښتلو مطلب دا دی چې کله د دنیا او د آخرت مقابله راشي نو یوازې آخرت باندې چې د دنیا او د آخرت د دواړو مقابله نه نو دنیا به غواړي آخرت به غواړي دا تعلیم خو الله تعالی ورکړی دی چې دا شوای او که سره دا وایي چې کومه دعا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا څه د چې پای کې هغه ویلي چې دنیا ته مېجت نشته لري خو سره په آخرت راځي نو دا څه دعاګانې خو نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې چې وي هغه کې خو زبردست یو نشاندهی به په دې دعاګانو کې دا یو خبره زین کې یاد اوساتئ چې دا دعاګانې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چې دي دا د منزل او د لارې او د طرز عمل نشاندهی ده کوم څه زونه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوښتي دي د دې معنا دا چې دا څه زونه د کار څه زونه دي کوم څه زونه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي نه امان غوښته دي نو دا غي معنا دا چې دا څه زونه ناکار دي اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال دا خکارونه نه دي عجز سړی چې ناتوان بے وسه کسل وسه خکېږي خو ناراستی په غالب ناراستی په غالب نه خورل نه نشي کولای بخل جبن بزدلی پیسې نشي لګولای خبره نشي کولای خلقنا مرعوبای نو خلقنا ولې مرعوب کیږي قرضونه دی پیدا خيو د ګوري چې خبره وکم دی براته سوي چې شابه چا په مخ ښکارا کېدې نشي نو دا هغه سيزونه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دعاګانو کې دې طرف ته توجه کوي چې دا ځکه سيزونه د الله تعالی نه غواړم نو دا تاسو د ژوند معیارونه وګرځوي دا آیډیال او نمونه وګرځوي د دې سيزونه د حصول جدوجہد وکړي دا کوم سيزونه چې دا غي نه پناه واړم نو د دې نه تخفي چې څومره وس کیږي نو د دې نه ځان بچ کوي نو دارنګ دلته دنیا یوازې نه بلکې د دنیا سره د حسناتن قید لګو او آخرت کې هم چونګه جهنم او جنت دواړه دي دا خو جنت خو آخرت خو دې ټول نوم دي آخرت خو معنا دا چې هغه کې قیامت هم شامل له او بیا جنت او جهنم تطل دا ټول سره پکې شامل مجموعه آخرت نو پاره کې موسم د حسناتن قید لګو نو دنیا نفس غختل نه دی بلکې دنیا په داسې حیثیت غختل دي چې هغه سړي د لپاره مفید دی حسناتن او حسنتن کې بیا ارث شامل دي
حسنتن کې د صحت نه والا، د بچو نه والا، د خکور نه والا، د حلال رزق نه والا، د عزت نه والا، د شو دا ټول خبرې پکې شامل، توفیقونه پکې ټول شامل. نو دا یو قسم له نشاندهی ده چې غواړم او د دې د حصول جدوجہد کوه. فمن الناس من يقول ربنا آتنا، ځنې په انسانانو کې داسې دي چې په مخه وایي زمونږ رب راکې موږ په دنیا کې، بس دنیا راکم، په دنیا کې راکه ښه او خراب، حرام او حلال، جائز او ناجائز، پاک او پلیت، نه د دې تقسیم پکې نشته، دا پکې نه منم، دا پکې نه غواړم، بس دنیا غواړم. وما له فی الاخرة من خلاق، او نبوی د لپاره په آخرت کې څه حساب، ځکه آخرت دی غواړي نه، آخرت خو علم ملاویږي چې سړی منی او غواړي، نو چې منی نه او غواړي نه نو د تنه ملاویږي. اوس به ته دا وایې چې د خو داسې نه دی ویلي چې آخرت مه راکوه، په دې آیت باندې سوچ کوې که نه، دا یې وایي چې دنیا راله راکړه، نو دا خو نه دی ویلي چې آخرت نه غواړم، نو ولې وله په آخرت کې څه نه ملاویږي؟ ځکه نه ملاویږي چې نه دی غوښتی، چې منلی نو غوښتلی به وی، چې ایمان یې پې وی نو غوښتی به وی. نمبر 1 خبره ده. دویمه خبره مې وختي اشاره وکړه، هغه دا چې دی چې په دنیا کې څه غواړي نو دې سره د حسنې قید ولې نه لګوي، دی په دنیا کې د حلالو قید ولې نه لګوي؟ ځکه چې د دنیا باندې ایمان دی، په دنیا کې د هغه شی غواړي چې د په نسبت باندې مفید دی، که ښه یو که بدي، که حلال یو که حرام، که جایز یو که ناجایز. نو دا دوه بنیادی غلطۍ د دې داسې دي چې په دې وجه په دې آخرت کې د څه نه ملاوي. وما له فی الاخرة من خلاق، او نبوی د لپاره په آخرت کې څه حساب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه، او ځینې پکې هغه دي چې وایي چې راکې موږ په دنیا کې حسنتن ډېر ښه، حسنتن اشیاء حسنتن څه څیزونه، یا مثلا حیاتا حسنتن، لکه قرآن چې بل ځای وایي فلنحيينه حیاتا طیبه، نو وایي حیاتا حسنتن ښایسته ژوند. نو ښایسته ژوند کې د ټولو نه بنیادي شی ایمان دی، توفیق دی، هدایت دی، د الله تعالی رضا ده، علم دی، په هغې باندې عمل دی، بهترین اخلاق او کردار دي، او بیا ښه ژوند داسې دی چې د هغه ښه ژوند سره څه کوم اسباب وي، نو د هغې نه خو انبیاو څه مخ نه دی اړولی. دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسان د سعادت او د خوش قسمتۍ څه شی، نو کله وایي تقوا ده، د تقوا نه بعد بهترینه ښځه ده، کله وایي کور دی، نو دا حلال رزق دی، نو دا ټول څیزونه پکې په حسنتن کې شامل دي. وفي الاخرة حسنتن، او په آخرت کې راله ښه ژوند راکې، وقنا عذاب النار، او بچ کې موږ د عذاب د جهنم نه. نو د عذاب نه امان غوښتل چې دي دا دعا ده باقاعده، آخرت کې جنت غوښتل او د عذاب نه امان غوښتل دا به باقاعده غواړي. د صوفیاو هغه خبره چې هغه وایي چې جنت مې نشم غوښتی او نه جهنم باندې مې پس پروا شته، بد الله تعالی رضا غواړم، نو دا نه پوهېږي، دا چې پوهېدی نو دا خبره به یې نه کوئ. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت غوښتنه کړې ده، جهنم نه امان غوښتی دی. اللهم انی اسألک رضاک والجنه واعوذ بک من سخطک والنار. الله تعالی ستا رضا غواړم او جنت غواړم، ستا د غصې نه پناه غواړم او د جهنم نه پناه غواړم. قرآن موږ ته وایي وسابقوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها كعرض السماء والارض، ورمنډه کې یو بل ناغه جنت، مغفرت هم غواړي او جنت هم. نو دا جنت خو د غوښتو شی دی دا. او حدیث کې خو راځي چې څوک نه غواړي، نو نبی علیہ السلام فرمایي ما رأیت مثل الجنة نام طالبها، جنت غوندې شی او دا څوک غواړي او دی اوده دی. وما رأیت مثل النار نام هاربها، او د دوزخ نه امان غواړي او بیا هم دا دی اوده دی، او تښتې نه تختیدونکې هلته اوده دی او دلته طلب کوونکې اوده دی، د جنت طلب کوي اوده دی. نو داسې معنا نه ده چې خوب به نه کوي، خو غافله دی، غواړي نه، توجه نه کوي، حاصلولو کوشش نه کوي، او د جهنم نه پناه نه غواړي، جهنم نه تښتي نه، د هغه نه د ځان د بچ کولو کوشش نه کوي. دا مطلب شو. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وبچ کې موږ د عذاب د جهنم نه. مولانا نقیب احمد صاحب رحمه الله به یو خبره کوله چې چېرته حاجي به راغی نو هغه به بیا شومتوب مبتوب به کوو، نو هغه به وایي د ایمان سوال منظور شوی، وایي د ایمان سوال منظور شوی. نو دا غزان له اصطلاحات او منطقي سره دا غزان له اصطلاحات او د خلکو به دا خیال چې د ایمان سوال منظور شو، کنه د ایمان سوال منظور شو، ایمان ته ملاو شو.
هغه به نه د ایمان سوال دسه چې دا حج له سره لاړ شي او د صرف دنیا غواړي نو یو سوال دی کوي یو سوال د ایمان کوي نو د سوال خدای چې مال دنیا د ایمان سوال دی چې خدای چې د دنیا ته ځي چې واپس کړي ته ځي چې زو سره نه مته دا به خطر خو ته دنیا غواړي نو چې واپس راشي نو دنیا دا سوال خو قبول شوی نو د ایمان هغه سوال هم قبول شوی ایمان سوال سو ایمان چې کوم سوال کړي یعنی د ایمان سوال خو دواړه احتمالات لري کنه هغه سوال دا ایمان پکې مفعول به دی دا پکې فاعل دی پوهیږي په خبره باندې کنه اضافه کو کله فاعل تم کیږي او کله مفعول تم کیږي نو د ایمان سوال څه معنا ده یعنی هغه سوال چې تا کړو د ایمان د پاره د ایمان مفعول به و نو یو دا قبول شنو خلق وته دا مطلب دی او یو معنا دا چې هغه ایمان چې کوم سوال کړو چې خدای دې دې چې زو سره نیمه نو هغه مطلب دا چې هغه ایمان پکې فاعل ایمان چې کوم سوال کړی دی وای د ایمان سوال منظور شوی دی نو خلکو به د ایمان سوال منظور شوی دی مؤمن دی او هغه به د ایمان سوال منظور شوی دی هغه ایمان ویل چې زو سره نیمه ایمان سره نشته نو دا ښه تشریح دی چې صرف دنیا غواړي اولئک لهم نصیب مما کسبوا دا کسان چې دی دنیا او آخرت دواړه غواړي او په دنیا کې دا معیار برقرار ساتي چې ښه حلال غواړي دا څنګه وایي چې خدای حرام دي هم حلال دی د پاره حصہ د هغه عمل نه چې دی کم کړي لري او د هغه عمل نه چې کم دی ګټلې لري نصیب حصہ د مما د عمل نه کسبو چې دی کړي لري چې څه کوي نو دا غي حساب او ته ملاويږي والله سريع الحساب والله تعالی زر حساب کوونکی دی کله به ته ملاويږي په قیامت والله سريع الحساب والله تعالی ډیر زر حساب کوونکی دی نو زر حساب کوونکی څنګه لري دا اوس په دنیا ګرځي د بوش طرف له حساب و نشو د بوش سره حساب وشو د نیتنیاهو سره حساب وشو د منموهن سنگ سره حساب وشو نو قران چې وی زر حساب کوي وای چې کله اراده د حساب وکړي نو بیا پکې وخت نه لګي خو لا اراده نه کړي ته چې اراده وکړي بیا هم ډېر حساب دومره حسابونه په یو وخت کې نشي کولای انسانان نشي کولای الله تعالی زر حساب کوي کله چې کله اراده د حساب وکړي نو اوس لا د اراده نه کړي دا خو لا دنیا ده اوس لا مهلت ورکړي او چې کله د حساب را اراده وکړي بیا به پکې بیا ټک او پړق نه دی بیا به فوري خبر نو کوم ځای کې چې دا څه لفظ راځي نو دا ټکي به لګي اوس والله سریع الحساب او الله تعالی زر حساب کوونکی دی چې کله د حساب اراده واذكر الله في ايام معدودات او یادوي الله پاک پاک ورځو کې چې اشمیر ورځې دي ایام تشریق ورته وي تشریق شرق يشرق تشریق معنا دا چې غوخ نور تکي غوخ به وکړي کنه نو دا به بیا نور تکي خو دې چې دا وچی شي ابتدا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړو بیا اجازه ورکړو چې غریبانو له ته ورکه نو خیر دی بیا او هغه مستحبه طریقه ده نو خیر دی چې بیا ځان لخره نه خوري خو چې نیت دا نه وي چې نیت د ذبح په وخت کې او د قربانې په وخت کې دا نیت نه چې صرف بچو لغوخه کوم هغه اصول مطابق نیت برابر نو خیر دی چې بیا ته وخت یو کړی نو لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم نو دی ایام تشریق دا د مخینه دا تشریق ورځې به وي ځکه چې دی ورځې کې د حج نه بعد به خلکو دا غوښې به وچولې نو دې ته ایام تشریق وینو شریعت مولا قانون برقرار پاتې ایام تشریق ورته اوس پر روایتو کې د فقه په کتابونو کې وته وایي نو واذكر الله في ايام معدودات یادوي الله پاک پاک ورځو شمیرل شو کې چې هغه ایام تشریق دي دا اختر په ورځ باندې خو د یادولو طریقې ته ایز د ډېر زیات چرم یل جمار دے پکې بیا پکې الت دې نو هغه ذبح دا بیا حلق دے او بیا طواف دے بیا واپس را دا خو ډېر مصروف ورځ ده خو بیا دا غینه بعد سوال بیا سدي ایام تشریق کې دا غرم یل جمار دے او په مینا کې اوسېدل دي او الله یادول دي دعاګانې کول دي البته په مینا کې چې د اول ورځ نه تر راځي یوم الترویه نه پس چې یوم الترویه باندې راشي یوم الترویه چې کله د حرم شریف نه تر روان شي مکه معظمه نه او په اول ورځ باندې د عرفه د ورځ نه مخکې په اتمه ورځ باندې تر راځي نو دې ته به یوم الترویه ویل ځکه چې په دې ورځ به وخان خماړه کړو ترویه په وبو مړول ته وایي حاجی نو دا په وبو به د وخان ماړه نبي براله دلته کې مناک نو هغه ځل باندې چې مینا ته راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو منځ قصر کړل بیا چې واپس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مزدلفین ته لره
او بیا دا غې نه واپس راغلی د طواف زیارت نه بیا په دې مینا کې 3 ورځې ډېره دي نو بیا به مونځ قصر کړی دی دا د ماسپښین او د مازدیګر د ماسوتن د مونځ قصر کړی امام ابو حنیفه رحمه الله خدا فرمایي چې دا قصر چې دی دا د سفر د وجه نه دی دا قصر د سفر د وجه نه دی چې څوک مسافر دی نو هغه به قصر کوي چې څوک مسافر نه دی نو هغه به قصر نه کوي امام مالک رحمه الله او د بعضی خلقو د وینا مطابق تقریبا جمهور خلق خو امام مالک پکې زیات مشهور خبره امام مالک رحمه الله فرمایي چې نه دا قصر چې دی دا باقاعده د دې افعال او د دې حج حصہ ده یعنی دا د دې منا خصوصیت ده امام ابن تیمیہ رحمه الله اگر چې دغه حنبلی دی خودم دا ویل دي د امام مالک رحمه الله دا خبره د دلیل په لحاظ سره وزنی ده ما به مخکنه یو درې دلایل په ذهن کې وو خدا ځل چې د امام مالک رحمه الله د امام ابن تیمیہ رحمه الله دا یو دلیل واورید نو کم از کم دا یو دلیل باندې خډیر مضبوط شوم بیا ځکه چې دا مخکنه د ما په ذهن کې دوه درې دلایل چیرې په مینا کې دنه چې په جمعه کې په جمعه کې کوم منځونه کې نو هغه کې دنه خو قصر ده او حدیث پکې موجود دی ترمذی کې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما هو پکې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره مناظره کړې ده چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دلته موږ قصر کړی بیا مې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره موږ قصر کړی بیا مې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره موږ قصر کړی نو ته څنګه ده قصر نه کې اتمام کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یې سبا پورا موږ کوم په دې مینا کې عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی څنګه پورا کې دې ټول خلکو پورا نه کاو نیمګړې کاو ته څنګه پورا کې نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پکې یو تعویل په ذهن کې وو هغه تعویل خلک دا وایي چې دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وی چې ما په مکه معظمه کې وعده کړی دی نو زه د دې ځای باشنده یم نو زه دلته مقیم یم چې زه مقیم یم نو د مقیم لپاره هو قصر نشته مقیم خو به اتمام کوي دا تعویل خدا تعویل حضرت عبد الله بن عمر تقبل نو مناظره وسره وکړه البته چون کې امیر چې دی هغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په خپل او چې هغه کله مخکې کېده نو بیا حضرت عبد الله بن عمر ور سره پورا منځ خلکو ته تاسو کو چې تا خو وی چې زب نیمګړی منځ کوم نو دوی امامت خو نشم کول اختلاف نه شو را پیدا کولای خو چې هغه امام دی چې هغه سکه بیا ما علمی اختلاف وکړو او نور ډلې نشم جوړولې نو ډلې جوړول بند ډلې جوړول چې بیا به یو خلک په ما پسې چې الکه دا او ابن عمری فرقه دا او بل پسې بلاشي دا عثماني فرقه ده نبي ابو جماعتونه په مینا کې جوړشي نو یو بل پکې ابن عمری جماعت جوړ شي بل پکې عثماني جماعت جوړ شي نو دا ډلې به جوړ شي جماعتونه به ډلې په وجه باندې اختلاف نه دا کار نه کوم بس اختلاف به وکړو او ته خپل خبره وکړه خپل دلیل ولاړ خپل دلیل ولاړ لیکن چې کله هغه مخکې کېږي زه په مونږ کوم مسله اختلافیه ده فرعي مسله ده دلته د احناف دلایل دادي چې امام ابو حنیفه رحمه الله دا وایي چې چون کې دلته کې قصر نشتا ځکه چې دا مسافر نه دي څوک مسافر نه نو هغه د لپاره قصر د کوم ځای نه راغلی مقیم نو هغه مقیم دی هغه به اقامت او چې قاص مسافر دی نو هغه به قصر کوي بدا واضحه خبره ده لیکن یو دوه خبرې جدي هغه په ذهن کې راځي هغه دا چې د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما د خبره نه یو دوه خبرې ثابتې چې امام خو به یعنی پکار خدا نه چې څوک امام دی نو دا یو مجبوری جدا شی دی چې خلک په ځینو کې منځونه کوي دا خو زمونږ پر خلکو کې یو ډېر لوی رجحان را پیدا شوی دی چې هر څوک چې دوه کسه راځي او پنځه کسه راځي نو ځان له بله جمع کوي په دې جماعتونو کې د دې دویمې جمع د کراهت خبره خو تقریبا عامه خبره ده او احناف پر دې باقاعده قائل دي بعض حضرات صرف دا یو حدیث نه دا ثابتوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سړی ته وی چې یاره دا سړی دی او په دې باندې صدقه وکړي یو سړی ورپاسه خلک وی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورنه بشمیر روایت دا شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوباره د دویمې جمع حوصله افزایی نه کړې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په خپل جمع شوی دا او بیا راغله او کور جمع کړی او دغه ته هم د دې سره رجحان نه نو د عام عادت خو نو یو سړی ورپاسه بل دا چې الته کې خواغه امام چې دی هغه مفترض او مقتدی متنفل او ته داسې مثال پیش کړي چې دواړه مفترض دغه مثال نه دی دا ورپسې چې ابوبکر صدیق ورپسې شو رضی الله تعالی عنہ نو دغه متنفل نو دا رجحان دلتم دی دا رجحان به التم راغی په حج کې ارزه دا رجحان را پیدا شو چې یاره خلک بس کوي
بس که جمع ته شوی ده خو راځي بل جمع وکړو بس راځي بل په باندې جماعتونو کې خو مسلسل یا او دوه نه خو مسلسل لګي او بد راځي او جمع راځي او جمع نو دا رجحان غلط دی ځکه چې اسلام کې د اجتماعیت او د امام یو تصور دی بس د دوه امامانو تصور نشته په اسلام کې لہذا الته حرم شریف کې په مینا کې دا طریقه ده نو اول خدا خبره به ذهن کې کینه وجه د دوه او د دریو جمع تصور به ذهن نه وباسي نو چې یو امام دی او پاغه پس مقیمین او مسافرین ټول ولاړ دي نو عام اصول د رسول الله صلی الله علیه وسلم داو عام اصول د رسول الله صلی الله علیه وسلم داو چې کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حالت د سفر کې او جمع به کوله چې سلام به وګرځاو نو به اتموا فإنا قوم سفر تاسو خپل موږ پورا کې که څوک مسافر نه ځکه موږ مسافر یو دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمره القضاء کې ثابته ده امام ابن تیمیه رحمه الله دا خبره چې په عمره القضاء کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره ثابته ده چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم الته عمره کوله نو چې سلام به ګرځاو نو چونکې الته د مکه خلک هم پکې وو یا په کې داسې خوښه خلک چې مسافر نو نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا اعلان کاو لیکن په مینا کې چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره منځونه کړی دي نو په یو روایت کې هم دا خبره نشته چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام ګرځولې او به دا ویلي چې اتم فإنا قوم سفر تاسو خپل منځ پورا کې ځکه موږ مسافر یو او دا دلیل واقعي څوک نشي ثابتولای احناف هم د دې خبره د پاره دلیل نشي ویل چې او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عام خبره کوي مثلا د عرف شذی والا او دی دا ویل دي ها جی شان برشا کشمیری رحمه الله نور خلق دا جواب کړی دی چې یار د نبی صلی الله علیه وسلم د طرف نه د وینا نه کول د دې خبره دلیل نه دی چې ګنې مسافر دی مقیم دی نه پاشي حالانکه پکار د وینا د نبی صلی الله علیه وسلم عادت دی ننم دا طریقه ده چې هر امام چې دی هغه د سفر په حالت کې مونږ کوي نه بل دې خبره اعلان کوي ځکه چې الته رستو په مقتدیانو کې بزنی مسافر او ځینې به مقیمین یې ته بس پته لګي چې د امام مسافر او مقیم خاص کر په هغه صورت کې چې کله هغه راغلی او سرکاتونه ته شوي بیا غوړو پته نه لګي څو برده اعلان ونه کړي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام عادت دا او دا خبره د احناف کمزور ښکاري د مالکیانو دا خبره مضبوط ښکاري چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام عادت دا چې کله به مخکې شو نو به چې اتم فإنا قوم سفر خو په دې مینا کې دا نه دی ویلي نو صرف یو صورت پاتې شو هغه صورت دا پاتې شو چې ته دا وایې چې هلکه چې څوک مقیم دي هغه به په مقیم امام پسې ودرېږي او چې څوک مسافر دي هغه به مسافر امام پسې ودرېږي نو ما یې دا خبره خو بالکل د منلو نه ده ځکه چې تا خو امامتۍ دوه کړې دا خو د نبي علیه السلام په زمانه کې د سره اډو شوې نه ده نه د صحابه کرامو په زمانه کې شوې نه د خلفای راشدینو په زمانه کې دا خبره مثال اډو موجود نه ده چې د مقیم خلق به په مقیم امام پسې ودرېږي او مسافر خلق به په مسافر امام پسې ودرېږي اخو د اسلامي خلافت خبره وه چې څوک د حاجیانو امیر نه هغه به مخکې کېږي به او که څوک مسافر دی هم په هغه پسې به ودرېږي او څوک مقیم دی هم په هغه پسې به ودرېږي نو دا خبره خو بالکل بې ثبوت او بې دلیله ده چې سړی وایي چې دوه امامتۍ به وشي او دوه امامتۍ د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې نه دي ثابت صحابه کرامو د خلفای راشدینو په زمانه کې نه دي ثابت د هغې نه وروسته زمانه کې هم نه دي ثابت نو ته دا څنګه وایې یا به دا وایې چې امام بدا اعلان کوي نو دا اعلان ته نبی علیہ السلام نه دی کړی حضرت ابو بکر صدیق نه دی کړی حضرت عمر فاروق نه دی کړی دا نه دی ویلي چې مسافرم تاسو خپل منځ پوره کړئ لہذا زما دا رای دا او ما التدا فتوا به خلکو له چې ما نه چا تپوس کوو نو ما دا فتوا ورکوله امام پسې به منځ کوم او چې امام قصر کوي زه به قصر کوم چې امام قصر کوي زه به قصر کوم ها دا ته ویلی شي چې د امام سره د لمونځ وشو ځان له لمونځ کوو نو بیا چې مسافر وي مسافر چې مقیم وي مقیم خیر دی په دې کې دا سړی ویلی شي چې هلکه دا امامت پکې یو شرط دی څنګه چې امام ابو حنیفه رحمه الله پکې هلته شرط وایي اگر چې په مینا کې ګوره امامت شرط نه وایي په مینا کې ګوره امام ابو حنیفه امامت شرط نه وایي خو چونکې هلته پکې قصر شرط نه وایي نو دا خبره ذهن باندې چې سړی ځان لري خو ټیک شو او چې امامت سره دی نو بیا څنګه دی څه نه کوي دی قصر کوي هغه قصر کوي او دی بیا پاشي او ځان له دوه رکعاته کوي نو دا خبره د دلیل په لحاظ سره ماته کمزور ښکاري ما پکې د بعض علماو سره الته بحث هم وکړو خو به هر حال څه قابل اطمینان جواب ماته ملاو نه شو واذکروا الله فی ایام معدودات یادوي الله تعالی په هغه ورځو شمېرل شو کې ایام تشریق چې فمن تعجل فی یومین چا چې جلدي وکړو په دوه ورځو کې واپس شو دا په دویمه ورځ واپس شو فمن تعجل چا چې جلدي وکړه
فی یومین په دوه ورځو کې یعنی په دویمه ورځ واپس شو فلا اسم علیه په د باندې څه ګناه نشته ومن تاخر فلا اسم علیه او څوک چې درېمه ورځ ته وروسته شو نو په د باندې څه ګناه نشته لمن اتقى دا چا د پاره دی چې د الله نه یریږي چې د الله نه یره پکې نو دا هیڅ ضروري نه دی چې دوه ورځې پاتې شوي که په درېمه ورځ ته پاتې شو تقوا اصل شی د دې آیت مطلب دا دی چې سړی د اختر په سبا له بیګاله خو به لاړ شي د اختر په ورځ به واپس مینا ته لاړ شي نو د 11مې او د 12مې دا ورځې خو به هلته تېرې 11مه او 12مه په دې ورځو کې خو به ته د زوال نه بعد څه ولې رمی الجمرات به وکړي دا درې واړه جمرې به ولې اول به دا یوه ولې بیا به دا اولا بیا وسطا بیا عقبه نسی و پسی دی مکه معظمه تا دا اغا طرف نه شروع کی کنه دا مکه دل دی دی مینا نه دا مکه معظمه دی طرف تا دی شمال طرف تا نو دا اغا زین بتر روانی چرا روانی نو اول بدا یا اولی بیا بدا بل اولی بیا بدا او دا رمی الجمرات معنا تاسو ته ما کړی و چې جمرات دغه سلو ته نه وي جمرات دغه کانو ته وي نو رمی الجمرات معنا نه لري دا سلې به ولم رمی الجمرات معنا دا چې دا ما سره کوم کانی دا به دغه طرف ته ولم جمرات دی ته وي دا تاسو سره اکانه هغه سلې په وشتل ضروری نه دي چې پاره کړي دا وې نو بیا خو دا سلې وشتل ضروری چې به خامخا په لګي نه نه خو دغه طرف ته ورچول دي دا خو صرف نه خدای چې دی ته ولا دا سلی چې دی دا دې خبرې نه خدای چې دغه تکانه ورولا ورنه جمرات ستاده کانو ته وي الته وی په لیکلي جمره اوله او جمره عقبه نو دغه یو معنا مفهوم شو خو اصل کې درمه مفهوم دغه نه دی هغه ته جمره ویل څه ګناه نه ده خو رمی الجمرات دغه ته نه وي چې ته چې بیا خو په ونه لګید ما خو وی نشته په یو کانی مونږ لګید نو کانه له هغه طرف ته ویشتو نو رمی د جمرات وشوه نو ته چې جمره خو ونه لګید ما رمی دې ته وی چې تا وی تا دا کانه ور ویشتو بس دغه وشوه نو دا رمی الجمرات نو دا درې ورځې به دا سبا له بیا دا په 12مه ورځ باندې په 12مه ورځ باندې کستا دا اراده وا چې زه 14مه ته پاتې کېږم نو بیا به پاتې کته به چې زه راځم نو د غروب آفتاب نه مخکې به د مینا د حدود نه راوځي کته باندې په مینا کې د 2مه ورځ د انور پریوت او تلا په مینا کې وی نه پتا باندې د 3مه ورځ رمه واجب ده بیا د 3مه ورځ رمه در باندې بیا شته البته تا د پاره بیا د سہولت دی چې د زوال نه مخکې بیا سباله وشته شي په 14مه باندې تا د پاره دا سہولت شته لیکن کته راوتل غواړي نو بیا دا غینا د نور د پریوتو نه مخکې براوځي د مینا په خوا بلته طریقه دا و چې الته کې به هغه خیمه جوړې کړې وي اخیمه باغ ټیکداران وي نو په 2مه ورځ باندې به بس ته به ځان نه څه به درمه نه راتلې نو بیا به خیمه میمه بنوي ته به څنګه پاتې کېږي بیا اوس چې کومه کې خیمه لګولې دي نو هغه ټول عمر همیشه د پاره ال تکال 12 میاشتې خیمه ال تعباد ولاړي ځکه هغه کې ور لګېدل او د ور د بچاو د پاره داسې خیمه جوړ کړې چې هغه ور نه لې اور د لګېدو د وجه ډېر لوی نقصانات پکې نو اوس خدا سہولت تا تشته کته پاتې کېږي نه پاتې کېږي په طریقې دا ده دلته امام رازی رحمه الله یو علمی سوال کړی مسائل الرازی و اجوبتها د امام رازی یو بل کتاب دی ورکوټ هغه دا امام رازی نه دی هغه بل ابو بکر رازی دا مشهور امام رازی چې دی فخر الدین رازی دا نه یاد دا بل ابو بکر رازی دی هغه لغوی چې دی مختار الصحاح والا هغه د صحاح اللغه د جوهری لکه تلخیصم کړی نو نحویم دی او مفسرم دی عالم دی لغویم دی د مسائل الرازی و اجوبتها کې جواب کړی چې فمن تعجل فی یومین دا دې څه مطلب چا چې جلدی وکړه په 2 ورځو کې دا سړی چې په 2مه ورځ واپس لاړ شي نو په 2 ورځو کې جلدی کړي چې په 2مه ورځ جلدی کړي فی یومین کې فی اليوم الثانی دې چې دا جلدی کوي او 3مه ورځ ته نه ساريږي نو په دې نه تعبیر ته په 2 ورځو کې یعنی 2 ورځې خدا پرونه ورځم نه کنه نو پرون په دې باندې جلدی و فمن تعجل فی یومین چا چې جلدی وکړه جلدبازی وکړه فی یومین په 2 ورځو کې نو 2 ورځې کې مې دي یو دا یو لسمه ده بل څه ده 12مه ده یعنی په دې پرونم تادی و ننم په تادی ده نن خو په تادی ده چې نن به زموږه چې مکه معظمه ته رسم ها چې الته طواف وداع بیا کوم او بیا دا نه بعد بوزګاری ما خو په دې اوله ورځ کې په دې یو لسمه ورځ کې په دې باندې تعجیل کم ځای نو دا تعبیر څنګه وشو فمن تعجل فی یومین په 2 ورځې کې خو دې جلدی نه کړي
بلکې د جلدی چې کړی دا نه په دې دویمه ورځ کې کړی دا. نو امام رازی فخر ابو بکر رازی ردی خبره جواب کړی دی چې اصل کې وی دا تسنیه چې کوم ده کنه د تسنیه مطلب کله دا نه چې دا ته کوم مطلب دی. عام طور باندې خلک مونږ تسنیه څه ته ویلي، مونږ تسنیه دي ته ویلې کیو وایو چې هغه په دوه دلالت کوي چې علی ان معه مثله. دا د تسنیه علامت چې سره ولګي الف او نون او یا نون سره ولګي دا غ مفرد سره، نو دا و الف او نون او یا نون په دې باندې دلالت کوي چې علی ان معه مثله من جنسه، چې د جنس نه سره یو بل نشته. نو د دې معنا دا چې دا په دوه دلالت کوي. خو امام رازی وایي چې اصل کې کله کله تسنیه په دویم شی باندې د دلالت د پاره راځي. د تسنیه مطلب یوازې دوه نه دویم ومي، کله عام طور باندې د تسنیه مطلب صحیح دوه. نو ځکه ستا په ذهن کې دا اشکال راغی چې د دې بنیاد دا و د تسنیه خو دوه ته وایي او دغه خو په دې دویم ورځ جلدی و خو په دې اوله کې خو نه و. نو سوال را پیدا شو. امام رازی وایي چې نه تسنیه یوازې د دوه د پاره نه راځي، د دویم د پاره هم راځي، د دویم د پاره هم راځي. په دې تسنیه کې کله کله مقصد دا دوه نه دویمي. فمن تعجل في يومين معنا درجه فمن تعجل في اليوم الثاني، دا دویم اورات نه مراد، د دوړ نه مراد او تسنیه د دوړ لپاره راځي. فمن تعجل في يومين، چا چې جلدی وکړه في يومين په دې دویم اورات او درې مته نه پات کېدو، نو فلا اسم علیه په د باندې څه ګناه نشته. ومن تاخر اسو چې رستو شو دې دویم اورات کې نو فلا اسم علیه په د باندې څه ګناه نشته. لمن اتقى، او دا حکم دا چا د پاره دی چې متقیانی، چې کې تقوای نو دا دواړه د لپاره برابر دي. اصل شی تقوا ده. واتقوا الله، او د الله نو یریږي، وعلموا پوښي انکم الیه تحشرون، تاسو به الله ترجمه کیږي. دا مطلب شو. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس من يعجبك، دلته اوس مخکې دوه خلک ذکر شو. یو قسم خلک هغه دي چې هغه صرف دنیا غواړي، او بل قسم خلک هغه دي چې هغه دنیا او آخرت دواړه غواړي، او د دواړو مثالونه بیانوي، د دواړو قومونو مثالونه بیانوي. ومن الناس، نو د اول مثال مخکې بیانې چې صرف دنیا غواړي. ومن الناس، وزن دخلكنا من رسول دي يعجبك چې خوان بدر کوي تعالی قوله د دوینا فی الحیات الدنیا په دې موجوده ژوند کې، ويشهد الله على ما في قلبه، او دې به گواه کوي الله تعالی په اخلاص چې د پزړه کې دی. وهو الد الخصام، او دې به ډېر سخت جګړو کوونکو نه وي. وهو الد، او دې به ډېر سختي الخصام، د هغه ټولو جګړمارو نه چې ستاسو سره کوم جګړې کوي. ستا چې څومره دشمنان دي په ټولو دشمنانو کې، د اسلام چې څومره دشمنان دي په هغه دشمنانو کې ور ټول ناکاره سړی دی. د ټول زور به جبې لراغلی، د ټول زور به بیان لراغلی، په دې کې به نور د بیان او د جبې نه علاوه ایمان به د تړتوړي نه ښکته اډوکو شوی نه. خو دې تقریر اوري نو ته به دنیا یې پاستر کړه. او يعجبك قوله، اے پیغمبره چې خبره کوي ته به هم تقریر ته غوږ کېږې. بعضې سړی داسې مؤثر تقریر کوي، بد دا فني ده، دا فنکاری ده، پوهېږې په خبره ده. نن سبا دا تقریر کول، خلق متاثر کول، دا یو فن دی، دا یو فن چې څه ته وایي، لکه څنګه چې دا فنون دي که نه، دا کسبونه دي، دا یو کسب دی. په دې خلک ډوډۍ ګټي، په دې خلک عہدې ګټي، منصبونه پې ګټي، خلک پې ځان ته رايوځي کوي، غټ لیډر پې جوړېږي. نو دا یو فنکاری ده. نو دومره به دی فنکاری او دومره به دی ماهري چې يعجبک، اے پیغمبره ته به متوکل دی، که تقریر شروع کو ته به متوکل. او فی الحیات الدنیا دو معنی، یو دا چې د دنیا مبارکه خبره کوي، د دنیا مبارکه خبره کوي، یعنی د خلکو د خېګړې خبره کوي، د قام له بدسه وکم او د ملک له بداسه وکم او زه بداسه نظام راولم او زه بداسه شمو. که زماله حکومت راکو نو بعد دا د پیو د شهادت دا ولی به بېږي، او سړی وجدا خو د اسلام د غم او د دین د غم او د عوامو د غم او د غریبانو د غم بالکل دله به خوب هم نه ورځي، دا به غریب بالکل داس. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، دا مطلب. ويشهد الله على ما في قلبه، او داسې طریقه به اختیاري چې زه بالکل مخلصم، زما خو بالکل ملنګ او درویش سړی یم، زه خو نه پیسې غواړم، نه دولت غواړم، نه د ما څه شته، بس زه خو صرف ستاسو دغه مه داسې وچ کلک یم، ستاسو دغه مه بالکل خوب نه راځي.
او بالکل بے آرام یم ستاسو د لاس او په خپله خو په پردي کور کې ناست یم او په خپله خو مې دام نشته او دام هم نشته. وهو الد الخصام او دی به په ټولو جګړو کوونکو کې ټولو نه ناکاره جګړمار به وي. په ټولو دشمنانو د اسلام کې به دی ناکاره دشمن د اسلام. ولې دلیل یې څه دی؟ واذا تولى سعى في الارض چې کله دی والی شي چې کله دی د علاقې ذمہ دار شي. والی په افغانستان کې والی د صوبې ذمہ وار ته یوازې د صوبې نه کله بل شي ورکوټه یې رټ. واذا تولى او چې کله دی حاکم شي حکومت ته په لاس کې ملاو شي سعى في الارض بیا کوشش کوي په ځمکه کې لیفسد فيها چې فساد پکې وکړي ويهلك الحرث والنسل او تبا کې فصل او نسل. بس بیا څومره وس کېږي نو بیا د شیطانت او د رذالت او د فساد کارونه کوي او خپل خبره ته یې چې هغه چې د اسلام دغه مچاودمه نو هغه خبره سوا یا د عوامو دغه مچاودمه. دا څومره سیاسي لیډران چې د اسلام دا مذهبي دي او غیر مذهبي دي، مذهبي لیډران دي او غیر مذهبي لیډران دي، خو دې څنګه چل کوي چې ووټ یې نه اغسته او د ووټ د حاصلولو لپاره جلسه کوي. چې د کم یو خاله ورځین بس تا به دا یقین راشي دا د مداریتوب مقابله د فنکارۍ مقابله په دې سټیج باندې هغه شی روانې شړشوتۍ ولي یو بل او هر سړی وایي لکه زه خپل پروګرام پیش کوم عوامو ته، نو عوامو ته پروګرام پیش کوي چې بد د عوامو د لاسه خو زما خوب نشته او زه خو په خپله باندې حاجي په وچه ډوډۍ هم ګزاره کوم خو تاسو دپاره لګیا یم. واذا تولى او چې کله مخ واړی یعنی دا معنا هم ټیک ده چې تا نه اخوا شي نو بیا یعنی په جلسه کې یو شانتي او چې بیا اخوا لاړ شي بیا بل شانتي، دا معنا هم ټیک ده. واذا تولى چې کله ورخوا شي دلته خو د اسلام دغه مچوي، دلته خو د عوامو دغه او د پاکستان دغه مچوي، خو چې کله بیا د تقریر نه اخوا شي نو بس ته ته ګورې نو بیا به شی بدلی، بیا به کې د هغه تقریر یو تره یو رطی څه نښه پکې بیا نه وي. مطلب دا دی چې تقریر کې یو شانته دی او په عمل کې بل شانته دی. وای د قوله د قربان شم خو د فعله د پوهو چې وینا ته دی وګورم نو زه یم چې یاره قربان شویدم، خو چې بیا اخوا ګورم نو تش تقریر نور هیڅ شی نه تش خبرې بس. نو اذا تولى دا معنا دام په دمانه صادقت او دا اذا تولى لا معنا د چې کله د حکومت ملاو شي خلک خو دوکه شي خلک ولا ووټ ورکړي چې واقعي دا د غریبانو دغه مچوي نو ووټ ولا ورکړي. نو اذا تولى چې کله د حاکم شي واذا تولى یعنی سوار والیا دا ترجمه علماء کړی دا. واذا تولى شارفی الدین رحمه الله ترجمه کړی دا چې واذا تولى اور جب حاکم ہوتا ہے اور جب حاکم ہوتا ہے. دا یوازې مولانا مودودی نه دی، د مولانا مودودی ترجمه زنه کوم دلته ځکه چې تبه یو ځمن مولانا مودودی دا ترجمه نه نور علماء هم دا کړی دي څوک پويږي. اور جب حاکم ہوتا ہے چې کله حکومت راشي قوم نا ووټ موټ والی او حکومت راشي نو سعى في الارض ليفسد فيها بس بیا ټول خرڅ بیا پاکستان هم خرڅي به په خبره باندې بیا د بهر ملک سره ایجنټیم کوي بیا د دنیا جهان چې څه زلالتونه او رذالتونه دي رشوتونه ملي پرسنټیجونه ملي پوهیږي په خبره باندې یو د ختم بغیر پیسو نه کوي یو ترانسفرم بغیر پیسو نه کوي پوهیږي په خبره او دا کاروبار رواني بس بیا پورا یو بل کاروبار بیا ووټم په پیسو خرڅي کی خو چې صحیح نه بس بیا راغونډای نو بیا راغونډای د ما او د کما بیا راغونډای هغه د پلار نیکره زمانه او د غریبۍ هغه ټوله پټه او جبيري هغه ټوله کیمرا پوره کی نو وسو کول وسول دومره جمع کی بیا دومره جمع کی نو وسو کول وسو بیا کی دا د دې وجنه امام ابن جوزی ابو حیان اندلسی په البحر المحیط کی او معالم التنزیل والا ټولم دغه ترجمه کړی دا چې سوار والیا چې کله حکمران شي. معالم التنزیل د امام بغوی ترجمه کړی دا اذا تولى ملک الامر اختیارات ورته ملاو شي. واذا تولى او چې کله د حاکم شي واذا تولى او چې کله د اختیارات ملاو شي سعى في الارض بیا کوشش کوي پزماکه کې لیفسد فيها چې کرپشن وکي کرپشن بیا د ټولو نه کرپټ دی ټولو نه غټ غالي بیا کرپشن کوي بیا پارسه کې د دې صحیح بیا وایي چې په خبره بیا نه قام یادي او نه اسلام یادي او نه عوام یادي او نه غریبانان یادي. ويهلك الحرث والنسل او تباکی پسلونه څنګه تباکی
مالدارانو ته وای طالب پولیس درولېګم د ازمکه خوستا دي غریبانانو ته وای دا د پلار وې شوې دی چې پیدا کېده خو تم پیدا شوی د آدم بچي او د آدم علی السلام بچي دی نو د آدم تجربه ولې د استاد په کې دا بالکل ولې نشته وای ورځي په دستا شو دي دا کارخانه مشتا شو دي یو زمانہ و تاسو ته بنئ یاد د مشرانو ته بیا دي چې زمون سو کمزوري و ته بیا دي مونږ په هغه وخت کې کشران نو دا جګړې به جوړې وي کارخانه‌دارو ته به وي چې دا پولیس دی پکاري که فوج دی پکاري دا خلک بغاوت کوي درولې او مزدورانو ته به وي چې په دې کارخانه‌دار د پلار دا کارخانه به خوده پیدا لري د مور نه څنګه پیدا لري د ستم پیدا یې کنه نو د سره کارخانه دا استاد سره نشته او ته به لا مزدوري والته دار کارخانه نو بدا به په نو دا جګړه نو د کارخانه‌دار او د مزدور به جګړه د مالک او د مزارع به جګړه د زمکه د مالک او د هغه زمیدار چې کوم زمیدار مزارع چې وته وي نو د به جګړه نو دا جګړه جوړې کړې نو چې جګړه به جوړې کړې نو البته کارخانه او د مزدور او د مالک جګړه چې براله کارخانه به وته چې دا په پټي او په زمیداری کې به د مالک او د زمیدار جګړه راغله نو زمکه به شړه پاتې نو ويهلك الحرث والنسل نو حصل فصل بم تباش او نسل بم تباش نو دا د تبا کول پیداوار به ختم شي کارخانه به ودرې دي پیداوار به ختم شي پټي به ودرې دل ځکه چې هغه زمیدار به وته وي چې ستانه پرېدم دا زماده هغه به داستا د دزبه چې یو بوله ورته هغه به دزې کولې چې به ورته هغه به دزې کول نو بدل کې شانه او دا قصې به شروع شي نو ويهلك الحرث والنسل فصلونه هم تبا کړو نسلونه هم تبا کړو څومره جګړې او څومره فسادات شروع والله لا يحب الفساد والله تعالی فساد بالکل نه خوښي الله تعالی خو فسادیان چې فساد نه خوښي نه فسادیان نه خوښي نو فسادي خلک تاو پیژند کده ونه پیژند خیر لګ نور تشریف کار وو واذا قيل له اتق الله او چې کله ته ویلې شي چې الله نه ويریګا څوک ته وایي چې د خدای نه ویریږي دا په تقریر کې سوي بیخ دی وزاو دا وسکه تقریر کې خدای دا خبره کوي او دا وسکه په اخبار کې به بیان ورکی اځه په درس کې وایي چرته په تقریر کې پسې وایي کتاب پسې ولیکي په جلسه کې پسې وایي په اسمبلی کې وته وایي د وینا مختلفه طریقې دي کړه اتق الله دا خدای نه ویریږي د عوامو نه کنه یریږي د خدای نه ویریږي ظالم عوام ته خو پته نشته چې تاسو کې نو د خدای نه یریږي ته مسلمان نه نو دا خبره او ته وګی کنه نو دې په غیرت کې راځي چې ښا زه خو امیر ما زه خو منبر ما زه خو وزیر ما ته خو شاته او خواته ډېر غټ لکې لګېدلې تا پورې خو یو لکې هم نشته دې ټوله وزن چې دلته په پاکستان کې دنه وزن د لکې دی چا په څومره غټه لکې لګېدلې بس دا غټ سړی دی او تا په خو لکې نشته ته خو نه لکې شته وي لکې امیر ته وي دا لکې چې دا امیر دی دا صدر دی په هغه په خبره باندې دا چیرمن دی دا لکې ده امیر بنومي د چا به صدر نومي د چا به چیرمن نومي د چا به بل څه شي دنیا اصطلاحات منبر دی دا لکې ده وزیر دی دا لکې ده افسر بکار خاص دی دا لکې ده دا بشمیر لکې لکه مختلف قسمونه دي کنه دا هر شي لکې جدا جدا دی د ګډ ځان له لکې د غوا ځان له لکې د بیزی ځان له د خر ځان له دا هر شي لکې خو جدا جدا دی نو دا لکې دي مختلفه نو چې چا به دا لکې لګیدلی نو ستاسو خبره وزن په دې لکې پورې تړي چې لکه ته چې خبره کوي نو تاسو کې تاسو رسول الله کې لګیدلی نو ته خو نه امیر نه چیرمن نه صدر نه وزیر نه منبر زاستا په خبره سو زا تا وره خبره ونه کې ها او چې چا په دا لکې لګیدلی نو خو بیا یو بل ته معلومي وای باس کاری پیژنې او کاری باس پیژنې دا یو بل پیژنې نو په یو بل تنقید هم نه کوي نو اساس چل ول بکې دا مداریان د یو بل سره مقابله کې همنځ کې مرګري مونږ چې واړو د مداریان ته به ودرېدو نو هغه یو بشپېلې واله نو ناسه په تاسو به والله خدای خیر بشپېلې خو را سم کرنټ راک مونږ به وی چې لکه پر شپېلې به په سمکه راځي کې خو دا نو داسې به ته زور لکه دا شپېلې خو پر سمکه پورن خته ده الکه دا چا بند کړه نو بیا نه راوځه غره خیر دې نشته نو بیا به یو کس راووت نو بیا به چوټونه شروع شو په یو بل باندې عزت کولاو کا بل به عزت بند کا نو اخر کې چې امداري به ناغه به ته وګټله نو بل برا پاسه دا به ګوره د کراچۍ نه د چتراله پورې ګرځیدل محمد د مداري نه دا ډېر ماهر سړی دی او بل بیا به ویاله کزه خوستا غلام شو ناغه به د ما مهارت مومنه نو بیا به ډبه را واستوي دا 500 روپو د وای د خو په 10 روپۍ خرڅوم خلک به ورمنډه یو ځل به ما ورمنډه کړه خانه ما 1974 ماته یاد
په 15 روپۍ ډبې خرڅاوه ما سره به اله 15 روپۍ خدای خبر چې پورا 15 روپۍ بر سره دغه علاوه نو ور باندې نکړه ار بیماری علاج وکړه دغه بیماری په دنیا کې نه وچاغه علاج نه دا د سیاسي لیډران هم دغه مداریان د میلو مداریان دا تش د میلو مداریان سړیتوب او اسلامیت پکې یو راته نشته او د عوامو فایده عوام خېټه ته وایي دا چې عوام کوي کنه عوام نه مطلب د څه دی خېټه خپل بچي دا یادوي وای عوام خدمت وکوم نو عوام د دې به خدمت کوو خپل بچو خدمت وکوم خپل ډلې خدمت وکوم دا مطلب دی و اذا قيل له اتق الله او چې کله ته ویل شي دا الله نو یریګا اخذته العزت بالاسم نو اماده کې د غرور په ګناه باندې اماده کې د العزت د خپل لوی او د خپل غرور بالاسم په ګناه باندې تا ما ته خبر او کړه زبستا سره پوښتنه ته ګوره وته زه وزیر ما زه امیر ما زه چیرمن ما زما د پارټي مشر ما او ته ګوره د یو لکه نشته د ما ته خبره کوي د پس یو خبره نه تړلې شوې ده څوک دی تاسو به حیران شئ د خلکو سره چې خبره کوي ته یاره جی دا خبره غلطه نجی هغه امیر دی اپویږي ها لکه چې امیر شي په هغه باندې وحی راځي لکه نه دی هغه منبر دی او منبر دی خچې منبر شي نو بیا په هغه وحی راځي بغداد عقل حاجی سباران په دې باندې بیا وشو مونږ ته محروم یو مونږ دنه په کوټو کې پراته یو دی باري نه په دې باندې باران وشي د عقل ندی اره خبره ټیک او زمون اره خبره غلطه اخذته العزه بالاسم واماده کې دلره غرور په ګناه باندې په غرور کې راشي دا په مخه تنقیدونه کوي خاصه صبر او صحیح ده فحسبه جهنم دنیا کې خسر شي کوي ده خو به هر حال دا الله تعالی وی زه خیر ده پرې د دنیا کې دا او کې دا د قوم به دوکه کینو فحسبه جهنم دل دوزخ پورا ده دا به دوزخ لذي دا ولې دوزخ لبزي زګه دا منافق دی کنه دا دنیا پرست دی کنه دا قوم ته یو خبره کوي او حقیقت کې بل شان ته د خلکو له دوکي ور کوي کنه دا تنقید نه برداشت کوي کنه دا حق خبره نه برداشت کوي دا خلکو سره دوکي کوي دا مطلب یې وي او خبره بل شان ته کوي اصطلاحات د جدا فحسبه جهنم ندر دوزخ پورا ده الله دې دوزخ ته جهنم تبوزي ولا بیس المهاد او ډېر بد لاندې ستونه ده دا جهنم ډېر بد ځای دی لبه دې په یخشي نو الله تعالی دې په زموږ جوړه یخ امين په شتا څه نه وای تا ګور او سر ته ته ولا په سرکاري مطبخ لري ته عملی دنیا ته راځي چې پته ته ولګي بیا خبر او چې بیا په خوګوي پوي شي دا چې مونږ هم په غلط فهمه کې اخته و خو ځا خیر دی وسه پرې ده ومن الناس اسبل مثال هغه دا چې دنیا او آخرت دواړه غواړي او چې کله د دنیا او آخرت مقابله راشي نبي آخرت والی او دنیا پرې دي نو دا بل مثال دنیا او آخرت دواړه غواړي خو چې کله د دنیا او آخرت مقابله راشي نو بیا دنیا پرې دي او آخرت والی ومن الناس وزن انسانانو من غدي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله چې اخني په خپل پیسو باندې خپل ځانو ابتغاء مرضات الله د پاره طلب رضاګانو د الله د رضا د الله مرضات په هر شي کې د الله تعالی رضا ده کنه نو رضا خو مرضات باندې جمع ذکر شو چې په مانځ کې رضا ده په روزه کې رضا ده په حج کې رضا ده په جهاد کې رضا ده په اقامت دین په کار کې رضا ده نو چې کله موقع راځي نو د الله تعالی رضا علي نو دا رضا په دې عمل باندې رضا په دې عمل باندې رضا دا یشری نفسه چې خپل ځان اخلی په خپل پیسو باندې ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب د رضا د الله والله رؤوف بالعباد والله تعالی مینه کوونکی دی د بندگانو سره حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ د روم باشنده خو نو رومیانو اغوا کړو او داسې اخته او دا وجود او رنگ او دایم داسې ماشوم اغوا کړو چرته نو داس درنګ نم داسې شروع یختبه مسره نو خلق وو ته رومي وي ورنه د روم باشنده نو دغه عربو او تختوله او بیا نو دې راغله او د الته مسلمانو مکه معظمه کې د مکه معظمه باشنده خو دې نو نو چې کله بیا هجرت کاو نو چې روانو نو خلک ته مخې ته شو وته وی ته هجرت کې مدینه منورې ته ځي او ته دلته ډېرې پیسې ګټلې دي چې تا کې مې پیسې ګټلې دي دا به مت اول خو دا خبره مبره کې دې نو هغه وته وی چې خبره ورته داسې وکړه چې تاسو څه غواړئ که ما سره جنگ کول غواړئ نو زما په دې ترکش کې چې څومره غشي دي دومره سړي بدنه غزوم نو اله وي تاسو ته خپته زما غشه سنځي خالی نه
چې زما سره څومره غشي دي په یو غشي بدنه یو سړی غزوم غشي به خالی نه شي بیا دا نه بعد زما سره تورم ده نو بیا تاسو سره به ما سره به بیا به ګورو چې څنګه چل کی هغه وینا نه مقابله سره نه کوي دا هم ته پته ده چې ته په دې کې ماهر مسلمان دی ته وي چې په دې کې ماهر نو یې څه غواړي وی غواړو دا چې تا دلته پیسې ګټلې دي او ته مدینه منورې ته ځې نو پیسې هغه پیسې الته پرتی دي ټوله والي نو په خپل پیسو یې ځان آزاد یشری نفسه په خپل پیسو باندې خپل پیسې ورکړي چې دا واله هم پرې سړی په پیسو باندې ځان نه لیکنه دا غلام خنو دغه آزاد سړی خو به ځان په پیسې ورکړل او ځان آزاد کړي زموږ مدینه منورې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ملاو شو الته ورسېدو نو الته بیا وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربح البيع ابا یحیی ربح البيع ابا یحیی ابو یحیی سودا دې کټو غټور